يا رمضان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین و حضراتو، لیلة القدر مبارک شپه ډیر د عظمت والا شپه ده، د برکت والا شپه ده او د ډیر لوی فضیلت والا شپه ده. دا دومره مبارکه مکرمه معظمه شپه ده چې الله عز وجل د دې ذکر په قرآن عظیم الشان کې وکړو او دومره عظیم و مقدس کتاب قرآن عظیم الشان هم په دغه مبارک شپه باندې نازل کا. الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. مونږه دا قرآن عظیم الشان د قدر په شپه باندې نازل کړی دی او تا ته علم شته ای حبیب علیک السلام چې دا لیلة القدر مبارک شپه کم عظمت لري کم شان لري. نو الله عز وجل فرمای لیلة القدر خیر من الف شهر. دا مبارک میاشته الله عز وجل ته د 1000 میاشتو نه بهتره ده. خیر من الف شهر دغه مبارک شپه د 1000 میاشتو نه افضل ده او بهتره ده. علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل مایه ناز تفسیر کې د دې شای نزول داسې بیانوي چې بنی اسرائیلو کې یو شخص و چې د شپې به تر سحر پورې قیام کولو، الله عز وجل ته به ولاړو او د ورځې به د دین د دښمنانو سره جهاد کولو او دا عمل یې مسلسل 1000 میاشتو پورې جاری وو. کله چې د دې علم آقا علیه السلام مبارک ته وشو، مبارک ته دا خبر وکړې شو د جبرائیل السلام په واسطه باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک غمجن شو، غمگین شو چې الله عز وجل هغه قومو ته ډیر لوی عمرونه ورکړیو. الله عز وجل هغې ته توفیق د عباداتو ډیر زیات ورکړیو. 1000 میاشتو پورې هغې به مسلسل عبادتونه کول او زما د امت خو ډیر کم عمرونه دي، د چا 50 کاله، د چا 80 کاله، انتهایی 70 کاله عمر خوشه. نو زما امت داسې عبادت نشي کولی لکه څرنګه عبادت چې هغه نورو قومونو کړی او نور عبادت گزارانو کړی. نو الله عز وجل دا آیت کریمه نازل کا انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. دغه د قدر مبارک شپه دا د 1000 میاشتو نه بهتره ده، افضل ده. معنی دا ای حبیب علیک السلام ته ولی خفه کیږي که الله عز وجل هغې له لوی لوی عمرونه ورکړي وو او د هغې لوی لوی ښایسته ښایسته قوي قوي بدنونه وو او هغې 1000 سال دپاره مسلسل عبادتونه کول او شپه او ورځې د الله عز وجل په لاره کې جهادونه کول.
اے حبیب علیک السلام ته خفکیږه ما ستا امت ته زه یو میاش مبارک ورکوما پای کې به یو شپه ورکوما او په هغه یو شپه کې چې ستا امتیان 2 رکعات نفل وکړي نو د هغه 1000 د میاشتو د عبادتونو الله پاک جل شانه ته بنا خوښوي. د انس بن مالک رضی الله عنه مبارک نه روایت دی قال دخل رمضان مبارک فرمایي چې رمضان المبارک میاش داخله شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم بشکا دا مبارک میاش تاسو ته حاضر شو معنا پتا سي باندې راغله وفيه ليله او په دغه مبارک میاشت کې یو مبارک شپه ده خير من 1000 شهر چې هغه د 1000 میاشتونه بهتره ده من حرمها فقط حرم الخير كله سوق چې په دې میاشت کې په دغه شپې نه هغه محروم پاتې شو د هر یو خیر نه محروم پاتې شو ولا يحرم خيرها الا محروم او د دې خیر نه محروم نه پاتې کیږي مگر چې په اصل کې محروم وي هغه انسان مت نه محروم پاتې کیږي. او بل حدیث مبارک کې راځي آقا علیہ السلام فرمایي روایت د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک دی آقا علیہ السلام مبارک فرمایي من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مبارک علیہ السلام فرمایي څوک چې د قدر مبارک شپه باندې د ليلة القدر په شپه باندې ودرېدو قیام یې وکړو ایمانا و احتسابا د ایمان په حالت کې واحتسابا او د ثواب په نیت باندې مبارک علیہ السلام فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه الله عز وجل به ته ګناهونه معاف کی. معنا دا چې الله پاک جل شانه تکړی هغه صغیره او واړه ګناهونه الله عز وجل ته معاف کی. دا د ليله القدر هغه د مبارک شپې هغه برکت دی بلکې مزید بیبي عائشه مبارکه فرمای ام المؤمنین رضی الله عنها مبارکه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. بی بی عائشہ مبارکہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی تاسو لیلۃ القدر مبارک شپه تلاش کړئ د دې طلب وکړئ د رمضان المبارک په آخري عشره کې خو پتاق شپو کې معنا په 21 شپه باندې په 23 شپه باندې په 25 شپه باندې په 20 شپه باندې په 29 شپه باندې او بل حدیث مبارک کوي چې په آخري مبارک شپه باندې د اختر هغه آخري شپه چې کوم راځي معنا یا 13 شپه یا د اختر شپه نو غرض او مقصد دا چې دا مبارک شپه الله عز وجل د رمضان المبارک په آخري عشر کې راولي. هر یو مسلمان لپاره د چې د دې طلب وکي د دې تلاش وکي او په دې کې 2 رکعات نفل کول د زرو میاشتو د عبادتونو افضل ده. په دغه شپه صدقه کول د زرو میاشتو د صدقونو افضل ده. په دغه مبارک شپه باندې کوم نیک عمل کول الله پاک ته زاری کول الله عز وجل نه بخنه غوښتل دا یو عظیم ثواب لري. بلکې حدیث مبارک کې راځي چې الله عز وجل په دغه مبارک شپه باندې د هیڅ چا سوال غرض کینا بلکې د رمضان المبارک په تمام ایامو کې په تمام لیالیو کې په تمام شپو کې الله عز وجل د ټول بندگانو هغه عبادت قبلی. نو غرض او مقصد مې دا چې څومره امت مسلمه دي اغیری د دې مبارک شپې اهتمام کوي د دې تلاش دی کوي بالخصوص دا مبارک شپه د ماښام نه شروع کیږي تر سبایی راختو پورې معنا د پښمنی ټیم چې ختم شي او بانګونه ویل کیږي تر هغه وخت پورې وي. نو موږ تاسو لپاره کار چې ماښام منځنه بعدم صلات اوابین مونږ کو معنا شپږ رکعات نفل ماښام مونږ بعد کو ماهوتن منځنه وړاندې چې دینو مونږه نوافل کو ماهوتن منځنه بعد کو او د غرنګي کم اس کم چې د شپې تهجد خو ضرور کو چې کله مونږ پښمنی ته پاسېګو او پښمنی ادا کو نو عین وړاندې
وړاندې او د چرندام کو او بیا چې دینو یو 2 رکعاته 4 رکعاته شپږ رکعاته 8 رکعاته هغه تهجد منځ کو اینه بعد تسبیحات وایو استغفار وایو الله پاک ته منت زاریو کو الله پاک جل شانه تخپل هغه مشکلات وړاندې کو دا غي د حل د پاره الله پاک نه دعاګانې غواړو د خپل ځان لپاره د مور او پلار لپاره د تمام خاندان لپاره بلکې تمام امت مسلمه لپاره مونږه خصوصي دعاګانې غواړو نو څوک چې دا معمول په خپل هغه روجو کې راولي ان شاء الله عز وجل چې بیا به ليله القدر مبارک شپه هغه چې دینو ضایع نشي برای کرم تاسو دا معمول چې دینو په خپل ژوندۍ کې راولي روزانه خامخا نوافل ادا کوي استغفار وای روزانه کم از کم 2 رکعات 4 رکعات نفل تهجد مس کوي ان شاء الله عز وجل چې الله پاک د دې خیر نه محرومینا رب کائنات عز وجل د رمضان المبارک تمام فضیلات برکات زمونږ او تاسو نصیب وګرځول کی د دې سعادتونه فضیلتونه برکتونه الله عز وجل زمون نصیب وګرځي او رب کائنات عز وجل په دې مبارک میاشت کې د صحیح عبادت ادا کولو توفیق نصیب کی او دا مبارک میاشت الله پاک جل شانه زمون او تاسو په ژوندۍ کې په جون کې بار بار په ډیر خیر باندې په خوشحالي باندې په صحت او عافیت سره راولي الله پاک دې د خیر نه موږ محرومینا امين یا رب العالمین وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه